نن درته تکبر په باره کې خبره کوم. تکبر دې ته وایي چې د حق خبرې نه انکار او خلقو ته سپک کتلي. دا سړی مړه پسې کې دی، دا پسې کې دی. د دواړو جهانو سردار وایي چې د چا په زړه کې ذره برابر تکبر یې هغه به جنت ته نه ځي. نو دومره سخته معاملې ده. یو سړی خدای په قرآن شریف کې بار بار وایي د خدای متکبر سړی نه دی خوښ. خدای وایي لویي او کبریا زما صفت دی، ما سره چې په دې صفت کې څوک شرکت کوي ځان لا سره شریک ګڼي نو زه یې سپکوم. یو صحابي مبارک زموږ ښکلی پیغمبر ته وایي چې صاحب زما خدا خوښوي چې جامې مې ښایسته وي، اس مې ښکلی، پیزار مې ښکلی، خوراک څښاک مې ښایسته وي. وی نه، دې ته تکبر نه وایي. دا د خدای نعمتونه دي او د خدای په خپل نعمت په اظهار باندې خوشحالیږي. تا سره چې خدای څه احسان کړي، ښکلې جامې اغونده او ښکلې خوراک کوه او ښکلې موټر کې ګرځه، دې ته تکبر نه وایي. دا د خدای نعمت دی او خدای په خپل نعمت په څرګندولو خوشحالیږي. تکبر دې ته وایي چې د حق خبرې نه انکار کې او نورو خلقو ته سپک ګورې. دا تکبر د زړه بیماری ده، بدن سره نه. اول تکبر شیطان کړو. خدای پاک ورته وی آدم علیه السلام ته سجده وکړه. دی وی خدای ته څنګه سجده وکړه؟ دې زمانہ پس کې خده خلقتنی من نار و خلقته من طین، زه د اور نه پیدا کړم، اور رڼا کوي، او دې د خاور نه پیدا کړی. د خاور خو خړ پړ سیز دی، خلق پخ پیګ دی. تکبر وکړ نو خدای وایي د دې تکبر د وجه نه کافر شي. خدای نه انکار نه دی کړی، خدای خو هغه منه. خو ځان یې لوی وګاڼه د آدم علیه السلام، هغه ته سپک وکتل او ځان یې لوی وګاڼه او دې ته نه ګوري چې دا حکم د چا دی. حاکم ته نه ګوري، بادشاه ته چې ما ته خو خدای ویلی دی. نو دې د خپل ځان نه حکمتونو، توجیحات او عقل جنګ، نو خدای سپېره کړ. نو دقه شان همیشه د پیغمبرانو مقابله متکبرو خلقو کړی. فرعون متکبرو، ابو جهل متکبرو، او دا غټایټ سرداران د مکې مکرمې دا متکبران. نوح علیہ السلام تخبل قوم وی ما نراک الا الذین اتبعوک هم راذلونا وما نرى علیکم من فضل. دا پسې څوک روان دي؟ دا خوار او تشي خلک، رزاله خلک. ناغه د مسلمانانو تابعدارو ته به سپک کتل چې څومره په صحابو کرامو ظلم شوی دی او په حضور پاک کړی دی. نو دا د متکبرو خلقو کړی دی. متواضع خلک د پیغمبرانو تابعداري. یو بادشاہ دی یو کس نه تپوس کوي چې دې پیغمبر پسې څوک روان دي؟ اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاءهم. دا غټ خلک، مالدار خلک ورپسې روان دي که کمزور او غریبانان؟ وینا غریبانان ورپسې روان دي. ویهم اتباع الرسل، د پیغمبرانو لمن نیول دا د متواضع خلقو کار. نو تکبر خراب خوی دی او د خدای ډیر بدی شي. ما درته وایي تکبر ښکلې جامو ته نه وایي،
خکل خوراک تنوی حق خبر نه انکار کول دا مالداران ولی قمقل ویشی عربی کی متل دی الاغنیاء هم الاغبیاء مالدار خلق اکثر قمقلی قمقل زی چی اجرا کی ناس دی خبری کئی نو چاپی رحوت نوکران و مزدورانی نو دی چی سا خبرو کی خشتی که غلطی خلق کوئی سیب دیر خشت خبر اکڑا دا گل مینزی ویشت که غلطی دا مرتا سکنی چی ویلی چی دا دی سوئے نو دی وی چی واقعی دا زخو لقبان حکیم سیبیم نو خرلویش دی اجرو کی مالی دلی دا خانانو نزیاد قمقل سکنی آغا با اخیاری چی پر اشتیا توازو پکی آغا دیر کم نی پکی نو خانان اکثر متکبر او د دین سره دشمنی کوي او حق خبره تغوږ نگتی تکبر خلق پس کوي او چا کی تکبر سوک پا علم تکبر کی چیز دیر بھی ملایم دا پا ملیانو کی دا طالب پس کے دے دا ملا پس کے دے دا غی علاج دا دے چی تب ورطاو زانتا دے خپل زان نلوی عالمان یادے چی زمان خلوی لوی عالمان استا زسنگا تکبرو کم پیران تکبر کئی او اکثر دا پختنو دا پنجاب دا پیران دا متکبری دی عام خلقو تا دا خپل زان لکم گوڑی چی زخو رسیدلی علکا ٹیزنا تا پس رسیدل قسم دی دا دیرو پیرانو نا آغا غریب مسلمان خدی چی وگی قرسی پا سڑک ناس دی خپل منزو دس کی نو پیرانو کی دا تکبر را دی چی زخو دیر لوی سڑے زخو دا شپی تاجد گزارے تا تا پتہ لگی چی خدای داستا عمل قبلی کنا قبلی تاسو بچا تسپک نگو رہے خواغا دی پخپل زان دوکا کی گی نا نلاغی علاج دار چی زان تا نور بزرگان نا آیات کی چی زمان خمخ کی خکل خلق تیر شوی دی اور دمرا عبادتو نے کردی زی پا دی عبادت والے دوکا شو دا خو که خدای قبول نکی نو دا بنگلو بار دے اشی نه دے درم خلق پا حسن دو تکبر کی چیز دیر خشتائی او خصوصا خودو کی دا مرض دیر یا جامع خکل واغن دی یا خدای والا خیش ورکڑی نو دی نور خودو تا او نور جامو تا نور خلق تسبک گوری قزام تا نگوری تا دا تا سرمن تا گوری سپین سرمن خود اغوامی دن نپوزا کی دی سری دن نپوزا دی ناولی دی وکی سری سری خیری دی ترخونو کی دی سری بدبوئی دی نو تا پکم حسن باندی دوکا کی دروازی دو زل او دری زل سڑی لاندی زیتا گوتی وروڑی او دسماتی دسماتی لبسو گوتی وروڑی نو دروازی دو دری زل پاو دسماتی کی لاس وی کیزنا تو پا دی حسن سنگتو کگی قسم دی چی خدای دا اندام شاعتا پیدا کرد دا بارتا دا وطی دوزے کنی چا پاو دسماتی لگوتی وروڑی دن نخیٹا کی دی بیسی دی طول گندگی دا دا پوزی نا دی گندگیوزی دا مرین دی بلغنوزی دا خیر بگنو نا دی تریخ خیریوزی نو دا حسن جمال خدای پا دی دوکن شکرے ٹک تا دا خدای نعمتی گنو شکر دا ادا که تکبر با پی نکے دا سیو سڑیو لوی شانزان تا بیلوی نیو طالب خواتا تیرے دا نوز دی دا تقاضا کی چی دا طالب دی ماتا سلام کی او سلام نکا حق دا دو چی دا پی سلامہ چونے نو دی دی طالب تو ملا سے ابزا دی جوڑے ہونا پی جاننا وی والے پی ہونا پی جانتے دوزل دا میتیازو دا زین راوتے
او خیټه کې د اودس ماتې ده او انجام به د یو څښا مردار چې سړی مړ شي څنګه څښا بوي قسم دې د سپي بدبویي دومره نه ده چې دا مردار شي لکه انسان چې مړ شي انسان په ګنو کې چا وجلې یا په دریاب کې راغلی او څو ورځې پې تېرې شوي د هرې مردارې نه د هغه بوی سخت دا چې چا لیدلي هغې ته پته لګي نو ته تکبر په څه کې اول دې څه دی نطفه ده یو څښا پلیتې اوبه دي او خېټه کې دې ګندګي ده وَأَوَّلُهُ نُطْفَةٌ مَضِغَةٌ وفي جوفي نجاسة قذرة وآخره جيفة مستقدرة اولنا گندو دے او منز کی خیٹه کی دا پراته دے او آخر کی بدن نگنده نو تکبر پس کے نو سوک چی پا حسن و جمال تکبر گئی دا دا جہاد قامقل لے زان تا بلوی نوے دا بلنا ٹک تا دا خدای دا نعمت شکر ادا کر تروغ جوڑے او معذور دیولی دے توے شکر دے چی خدای پاک زروغ جوڑ پیدا کرے تکبر بنکے مارتوی تکبر د زړه بیماری ده او خدای او رسول هغه نه خوښوي د پیغمبر علیه السلام جنګ کې وکړه او د صحابه کرامو او د نیکانو نو حیران بشه سلورم متکبر لیډر متکبر دار وطن چې مولام لیډر چې متکبر اپا دی امام انقلاب زندہ باد لکیم چندگی لکه تسشی تناورا دا لیڈران قسم دے که دا دی دی که دا افغانستان دا متکبر ہے هر یو دا دی شو شاکی چی زدا سکم او غرض نه دا ملک اسلامی نه دا دین نه دا بل کو چی زما پارٹی راشی او زما دا سڑی راشی او زما دا خزا راشی دا دقی دا پاره منڈی اگا حق خبر نوری زمان دا لیڈران دیر بدش ذکر دا دیر قمقل و متکبر او پا دی پنگا پنگا بانده خوشحال شی زمان مخی موٹر کی ز سطر شما مخی رانا پنگا پنگا روانی پنگا سشی دے قسم دے دا بشرین و خوزیات دا حکومت مرزلت شی نشتا کم مشر پا عزت دلے خدا خلق لیونی نو متکبری چې زما سره خو پارټي ده او زما جانډه ده نو دا تکبر د خدای نه ځکه حق مقصد نه د دین اجتماعي فکر هر خبره چې څوک کوي خو د شرعي نه وي هغې نه به انکار کوي که هغه حق خبره یې که حق خبره څوک مني چې یو ټیک ده نو هغه متکبر نه دی او غلطې ته غلط ویل دا تکبر نه دی خو هر حق خبره نه انکار کوي په دې چې ځکه دا زمونږ د پارټۍ منشور نه دی دا زما د لیډر رای نه ده نو دا د تکبر علامه ده ځکه بطور الحق د حق خبره نه انکار کول وغمس الناس خلقو ته سپک کتل څلورم دا سرکاري نوکرانو کې تکبر لسم پاس په خو چې بابو شي نو بریتو نه به پوکم 3 بجې جوړې کړي چا سره به خبره نه کوي ځکه زه خو بابي دکاندار سړی تکبر نه کوي او کوي کو نو به تجارت یې ناکامیاب دکاندار تاجر سړی سره 14 پاس نوکرانی اب تکبر نه کوي او سرکاري نوکر اب چې عوام ور سره رابطه نه خود جهان متکبر هغه حق بل سړی به ورته ولاړې دی چې راشي ټلیفون به غوږ ته ونیسي پلار سره مور سره دوستانو سره به خبره او د دې ټیزن به کور کې ټلیفون نی نو سرکاري نوکرانو کې تکبر راځي یو عہده چې اوچته نه هغه به د لاندې تسپک ګوري یو ډیګرې چې اوچته نو په عالمانو کې په پیرانو کې
په لیډرانو کې او په سرکاري نوکرو کې تکبر راځي، ډیر کم پکې بچ کیږي. ټیک تک راغی زر دې توبه واسي خدای پاک ته چې خدای که زما زړه کې سره اغلي زما د هغې نه توبه نو خدای پاک هغه معاف کړي. او دا راځي ګورې په انسان کې، دا تاسو ته نه وایم اول ځان ته، نو چې سړي کې دا راشي دی د خدای پاک ته ځان له عاجزي وکړي چې خدای یا یو انسان سره سپکه معامله وکړه نو ټیک ته یو خو د قار خبرې سړي له په یو خبره قار ورشي، غلط تپوسي بې وخته راتللې یا بې ځایه تنګولې او یو د تکبر د وجې نه چې مسلمان ته سپک ګوري نو دا شی ښه نه دی. پنځم مالدار سړی متکبري په مال و دولت، په مال و دولت خو څه خاص د عزت خبره نه ده. قسم دی هغه غریب سړی چې زمینداري وکړي او یوې دغه وکړي او د توت د سوري د لاندې څملي، هغه ته خوشحالي د هغه نواب نه، د هغې خان نه، د هغې کارخانهدار نه زیات حاصله ده چې ټوله شپه په کارکولیټر باندې حساب کتاب کوي. دا د کارخانو والا پېښور کې دي چې خلک ودي شي هغې کارکولیټر راوالي او حساب کتاب جنګوي، خوب نه ورځي نو بیا د خوب دپاره یا پیتډین ستنې ووایي یا هغه بلې ګولې وخوري مردارې یا شراب وڅکي چې بد عملی یا دا نور څیزونه وکړي چې خوب والا راشي نو بیا خوابانګ مال پاسي. دغه مال و دولت نه هغه غریب سړي ته زیات اطمینان حاصل دی چې هغه خدای پیژني او آخرت باندې یقین وي او دی یقین وي چې دا یو څو ورځې ژوند دی، که سړي په بنګله کې تېر کړ او که په ساده کوټه کې تېر کړ او که سړي ګډان وخوړل او که غټه غوښه وخوړه خو ژوند خو یو شان دی. د مرۍ پورې خوند دی، اخوا خوند کې فرق نشته، نه په خېټه کې فرق شته او نه په اودس ماتې. داسې نه چې چا چرپ خوړلي د هغه اودس ماتې خوند نه اخلي او چې چا غټه غوښه خوړلې اودس ماتې یې ښه نه کړي، نه په اودس کې اودس ماتې کې فرق، نه په متیازو کې، صرف هغه د شم شا خبره یې او په دې باندې ځان نو یاد لرئ تکبر خدای نه خوښوي، نه د سرکاري نوکر، نه د پیر، نه د مولا، نه د لیډر او نه د مالدار او کارخانهدار. ټیک ته چې خدای در سره احسان کړي ته د خدای د نعمت شکر ادا کړه او خدای په دې خوشحالېږي چې خدای چا سره احسان کړي دا د احسان اثر دی په ده څرګند. یو سړی راغی زمونږ د ښکلي پیغمبر مجلس ته، ښه جامې اغوستې وې او وزه رفع یې داسې کمزوری وی وروره تا سره څه نشته؟ وی ما له خدای اوښان را کړي دی، ما له خدای دولت را کړی دی، ما له خدای دا را کړی دی. وی ولې د خدای د نعمت اثر پته نشته چې خدای در کړي دی استعمالوې، ښکلې جامې واغونده، ښکلې وزه رفع کې اوسېږه. ان الله جمیل یحب الجمال، د خدای جمیل دی، خشته دی، د هغه ښایست خوښ دی نو ته استعمال کوه د خدای شکر ادا کړه. د دې داسې مثال دی لکه پلار کور له بچو له غوښه راوړي، ترکاري راوړي، میوه راوړي او هغه ټول پې په خوشحالۍ اړم شي نو دې څومره خوشحاله شي. دا دنیا خدای مونږ له پیدا کړې ده خو ته په دې حیثیت استعمال کې چې د خدای نعمت دی او خدای په دې خوشحالېږي نو قسم دی خدای پاک پې خوشحالېږي. خو ورسره وی تروي صفت باش کلاهي ته دریدار، زړه کې د ستا درویشي وي ټوپې خو د سرو د تیلې په سر کړه نو د تیلې ټوپې په سر او د تیلې سپلې په خپو کول دا تکبر نه دی. تکبر د زړه سره تعلق لري چې بل مسلمان ته سپک ګوري. زمونږ د هوښیار عالمان وایي وی د متکبر سړي داسې مثال دی لکه غر باندې یو سړی ولاړ اوچت نو دته دا لاندې خلک ټول واړه ښکاري خو لاندې خلکو ته دی وړوکي ښکاري ځکه هغه په غر دی. دقه شان متکبر سړي ته دا خلک کمزور ښکاري خو د خلکو په نظر کې هغه سپک وي. کم افسر چې په خپل لاندې عملو تکبر کوي د هغه لاندې عملو په زړه کې هغه سپکي
او چې هغه په خپل اخلاق او په تواضع راشي نو د هغې په زړه کې د هغې قدر پیدا شي. د متکبر سړي قدر په دې نه زیاتېږي چې ځان ته په خپله لوی سړی ووایي، چې خلک ورته لوی سړی ووایي. د دواړو جهانو سردار وایي من تواضع لله رفعه الله، چې څوک د خدای دپاره عاجزي اختیار کړي خدای هغه اوچتوي. مالدار سړي ته چاپلوسي نه، یا حاکم ته چاپلوسي نه، یا وزیر ته. یو خو د مشر عزت ته جدا خبره ده، او یو ورته چاپلوسي ده د هغه د دنیا دپاره او د هغه د غرض دپاره لاسونه ښکلی. د دواړو جهانو سردار وایي چې د کوم سړي په زړه کې دا راځي چې ما ته د خلک ودرېږي په مجلس کې، دا سخت متکبر دی. صحابه کرام وایي مونږ ته د حضور پاک نه زیات محبوب څوک نو، خو پاسېدو به ورته نه، ځکه هغه منع کړو. هغه وایي نه ما سره به داسې معامله نه کوئ لکه د عجمو بادشاه چې خپل بادشاه سره کوي. د ایران بادشاه ته به خلقو سجده کوله او قدمونه به یې وله ښکلول، او دلته بعضې پیرانې جاهلان دا خلک ورځي په خپو ورته پروزي او سجده ورته کوي. دا متکبر دی. که دی د دین نه خبر وي دغه پیر، دا خلک به یې منع کول چې نه زموږ ستاسو منځ کې څه فرق دی. په دې خوشحالېږي چې ما ته خلک لاندې پروزي او خپې راله ښکل کړي، چاته لاندې په سجده پرېوتل او خپې وله ښکلو. او د کوم سړي د مولا د پیر د لیډر د خان په زړه کې چې دا راځي چې زه راشم او ما ته خلک ودرېږي، دا متکبر دی. یې دا خوښه چې زما د خلک لاسونه ښکلی، د خلقو نه دا تقاضا لري، نو دا متکبر دی. ټیک ده، یو هغه ته حکم دی، یو تا ته. هغه ته دا حکم دی چې زړه کې چېرته دا رانهوالی، او تا ته دا حکم دی چې د مور پلار د خپل استاد او د خپل مشر لاس ښکلولی شي. خو که د هغه زړه کې دی چې خلک دې زما لاسونه ښکلی او ما ته دې لاندې پروزي او شکرانه دې را تږدي په قدمونو کې، دا پیران دی، نو دا متکبران دي، دا د خدای بدي شي. نو لیډران، خانان، سرکاري نوکران دې کې تکبر راشي. خدای پاک دې موږ وساتي. زموږ ښکلی پیغمبر یو ځل ناست و ډوډۍ خوړه، نو په عاجزۍ ناست. یو سړی وي دا څنګه ډوډۍ خوري لکه مرئي چې ډوډۍ خوري د مالک مخکې نوکر. هغه وی زه د خدای یو بنده، زه پیغمبر بنده عاجزه مې خوښ دی او ځان مې پیغمبر بادشاه نه دی خوښ. یو سړی راغی هغه ته یې کتل، د باندې را پیدل لاړل. ورته وایي زه څوک یم؟ زما مور خو غریبه ښځه وه، هغې به ساګ خوړه او ما داسې خوړلی دی. هر چا سره ډوډۍ لتلی دی، که د اوربشو ډوډۍ و ټوکړه وه دعوت یې زړه ښځه به راغله، وی صاحب زما در سره کار دی، لاس مې ونیوم. د هغه وی صاحب ډېره ښه ده. د تکبر نه یې سخته منع کړې ده. ابوبکر صدیق بادشاه شو، خو کپړې به یې مخکې خرڅولې، نو څادرونه یې په اوږه واچول، څادرونه خرڅوي، بازار ته ووت. دا نه وایي چې زه خو بادشاه یم څادر یې به څنګه خرڅوم. عمر صاحب مخې له ورغی، وی صاحب تا ته خو به فیصلې راځي، نو ته چې بازار کې ګرځې فیصلې به څنګه کوې؟ وی زه به ځان له حلاله روزي نه ګټم، په ما حلاله روزي ګټل د بال بچ دپاره او ځان دپاره فرض دی. وی اوس ستا خرچه په حکومت ته راشه، زه مشران صحابه را جمع کړم. ټول یې را جمع کړل او ابوبکر صاحب پاڅېد، وی زه ځان له خپله روزي ښه ګټلی شم، ما له تجارت چل راځي، خو زه دې عمر راوستم او ما ته وایي د بیت المال نه به ستا تنخوا وي. هغې وی بس ټیک ته دا زموږ رایه ده، خو ماله به دومره مقرره وی چې زما مخکې څومره وه، زیاته نه. د بادشاه عاجزي و پکې. او جامې ګنډلې وي او هر قسمه څیزې د عاجزۍ په شکل خوړلې دی او قبول کړی دی. نو زمونږ د ښکلي کتاب او زمونږ د ښکلي پیغمبر
او زمون د خپل صحابه او کرامو دا تعلیم دی چې تکبر به اندازې خشي نه دی او دا په مقابل کې تواضع عاجزی کول چې زړه کې عاجزی دی تنوي چې خلق ته پروزه چې په ما قدم ماله یا پیزار کې ځان نو ورځوي چې په ما قدمونه واله نه عاجزی دی ته وي چې زړه کې درته خپل ځان د ټولو نه کمزور ښکاري چې څه دا غي اظهار ضروري نه او تکبر دی ته وي چې زړه کې درته نور خلق سپخ کاری او ځان درته اوچت ښکاري په خپل جامو په خپل شکل کې تکبر نه راځي دا د زړه بیماری دی